بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو جمیل محمد نیما د کې مول سره یو ځل بیا دا وخت موجود ما د خیبر پښتونخوا اسمبلی چوک مخې ته پاکستان تحریک انصاف چې کوم ځوانان دی راوتی دي تاجران دی راوتی دي خصوصي تور باندې وکیلان صاحبان راوتی دي د عمران خان رهایی لپاره او چې کوم عیني ترامیم به وفاقي حکومت راوړي د هغې خلاف او دوی دا مطالبه هم کوي چې چیف جسټس هم په وخت باندې کور ته لاړ شي. دا وخت موږ سره انعام خان یوسفزی ایډوکیټ صاحب موجود دی د هغې سره به خبرې کوو. ایډوکیټ صاحب دا راته ووایه چې دا احتجاج خو د ډېر وخت نه جاري دی، ستاسو مطالبه څه ده او ویل به څه وایې او د قوم کې چې د آئین کومه ستاسو مطابق پامالي روانه ده د دې به مخنیوی څنګه کیږي؟ خبره دا ده جی چې همیشه د ظلم د زیادتۍ خلاف دپاره قانون دی. د قانون مقصد د مظلوم دادرسی وي او د ظالم لاس نیسل وي. دې وخت کې زمونږ بدنصیبي ده چې پاکستان کې داسې نظام روان دی چې د فام 47 حکومت روان دی، هغه ځان ته د رښتیانو حکومت وي. دا خو بچي ته پته ده چې پاکستانیانو ووټ چاله ورکړی دی. دې وخت کې د قوم میجارټي عمران خان پسې ولاړه ده. بیا عمران خان په پاکستان کې هغه واحد لیډر دی چې د هغه همیشه دغه یو خبره ده چې آئین او قانون په دې وخت کې هغه په دې دومره تکلیف کې دی او هغه بیا هم د قانون نه اخوا نه ځي، د آئین نه اخوا نه ځي. هغه اوس هم وي چې د الله نه بعد زما د انصاف دپاره سره عدالتونه دي. په دې کنډم نظام باندې عدالتي نظام باندې د عمران خان اعتماد دی او د دې وجې نه هغه وي چې زما ورکر زما پارټي به اس قسمه غیر آئینی او غیر قانوني حرکت نه کي، حالانکه خلک بس باقي پوزې له راغلي دي. دا راته ووایه ایډوکیټ صاحب احتجاجونه خو ډېر وشو دلته په خیبر پښتونخوا کې مو شو، تاسو ډي چو کمپلین کړی او مؤخر شو احتجاج. اخیري لایحه عمل به څه وي، اخیري حل به څه وي چې تاسو ځای وفاقي حکومت مو پرېږدي نه؟ سپریم کورټ هم چې کوم ستاسو کیسونه دي آیا هلته کوم روان دي د عمران خان صاحب رهایی دپاره یا د هغه په ضد چې کوم دي د کرپشن د الزام دی په هغه باندې د هغې نه تاسو مطمئن یې نه صورتحال به څه جوړېږي؟ خبره دا ده اوس هم لکه دا چې څومره ورکران دي یا میجارټي پاکستانی قوم دی نو هغه د خان صاحب د وجې پابند دي چې هغې وي چې قانون به لاس کې نه لې، د قانون او د عدالتونو به احترام کوئ. نو د دې وجې نه دا چې څومره خلک تاسو وینئ دي د آئین او د قانون دایره کې دننه احتجاج کوي. بار ملکونو کې تاسو کتلي چې کله د عوامو صبر ختم شي نو بیا څه نتیجه راځي. زمونږ ملک د الله هغه وخت نه راولي. مونږ اوس هم په ادارو باندې اعتماد دی، په عدالتونو باندې چې عدالتونه به خپلې ذمهوارۍ ګوري او ګڼي به. او مونږ خو زمونږ صوبه خو ډېره خوش قسمته ده، کم از کم دې وخت کې الحمدلله په پاکستان کې مونږ په دعوې سره وایو چې د ټولو نه بهترین جوډیشري او د ټولو نه ښه انصاف ورکولو واله جوډیشري د آئین او د قانون مطابق کار کولو واله جوډیشري د خیبر پښتونخوا ده. د پېښور هائی کورټ یو ډېر غټ ریپوټیشن جوړ دی په ټول پاکستان کې چې دی نه په پریشر کې راځي نه په دبو کې راځي نه د چا مرسته کوي، چې څه قانون او څه آئین وي د هغې مطابق فیصلې روانې دي. نو دې ځای کې خو دې صوبه کې خو موږ ډېر مطمئن یو. خو خبره دا ده چې مسله وفاق کې ده د پاکستان په سطح ده. هلته اوس تاسو ته هر څه ښکاري چې دا کوم غیر آئیني ترامیمو دپاره دی لګیا دی. نو موږ له خو افسوس راځي. بلاول زرداري صاحب یو خو لکه سړي له افسوس ورشي چې دی ځان ته نه ګوري، دی چې معامله جوړه شي نو د جمهوریت چیمپئن د ځان نه جوړ کړي. حالانکه دوو ډکټیټرانو له پروټیکشن هم دی پیپلز پارټۍ ورکړی دی، د سیاه ډکټیټرشپ له دی آئیني پروټیکشن ورکړی دی، د مشرف ډکټیټرشپ له دی آئیني پروټیکشن ورکړی دی او ځان ته به د آئین خالق وي. نو افسوس دا دی چې لیډرشپ سیاسي لیډرشپ د منافقت نه ډک دی او د دې کمزورتیاګانې دي، د چا ویډیوګانې پرتې دي، د چا د کرپشن فایلونه پراته دي، نیټ اینڈ کلین لیډرشپ نشته دی سره. نو ځکه هر غیر قانوني او غیر آئیني اقدام ته غاړه ږدي. ډېره مننه مهرباني. بالکل دغه وکیلان هم دا ټایم موجود دي د پاکستان تحریک انصاف او دوی کوشش کوي چې دلته لاړ شي احتجاج وکړي. په خیبر روډ باندې دا سړک یې ورته بند کړی دی او وکیلان دغه غوښتنه کوي چې چیف جسټس آف پاکستان قاضي فایز عیسی چې کوم دی دا د په خپل وخت باندې ریټایر شي. آئیني ترامیم چې کوم دي د دې مخنیوی وشي چې کوم په غلطه طریقه کیږي او د دوی احتجاج به جاري وي. د کې مول سره اوسئ، مننه مو کوم.